بمنی اوریدلې دا غیر رړه ساتلو د پاره چې کوم نه دا وی چیرې دا غریب شرمنده ده د ملګری کور ته چې ورغه دروازه به وډه بوله نو بیا نظر به داسې کو دغه کې دې شي کور نه څوک جنې راوتی یا ویزا چې ما نظر په ونه لګي د بدا سے قتل دوین نه بمنډ لاړه ول مولا ته صدیقک الاعمى جاء ساغړون مرګره راغلړون بنو لیکن چې دروازه به وډه بوله بیا به کړو صبح کور نه څوک راوځي نو بیا داسې به قتل دوین به جوړون دي دوی سن ډیر لوی سړی دی حج تروانو پایو دې کې چا ورته یاره د کلی قاضي ډیر نه جوړه د دعا ورته کمرګور ته ویل کدی تاسو قافله بوزای زبلګ دی یو قاضي صاحب تاسو کوم د بیمار تاسو دا ډیر لوی ثواب لري بیا د مولا او د قاضي چې ورغه سګور لوی دروازه ده سړی ولاړ د گیټ کې پر څکه یاره د قاضي صاحب په ورشه ورغه د برداشت باغونه دي باغونو کې دنه بل دروازه و پاغه بل گیټ کې پر ولاړ دي دنه ابشارونه دي حود دشلیدلو جامو خلقته کمزوری خلقته مزدور کار وكذلك فتنا بعضهم يعني فتنا الشريف بالوزيع والغني بالفقير هرقل ابو سفیان نے تپوس نو کړه د هرقل کیسه ته معلومه ده رسول الله مبارک چې هرقل تخت لیکلو او ورته ولیکل چې اسلم تسلم اسلام راړنو بچ پاتې شي د روم بادشاہ ته خط چې ورسېدو او وی کتو نو حیران شو ځکه غم د ایمانو چې نبی آخر زمان برازي نو ملګرو ته وی چې د عربونو کومه قافله راشي نو ما تیرا ولې قدرتي پتا غراځو کې د ابو سفیان تجارتی قافله شام ته تلی و او دغه وخت ابو سفیان کافرو پولیسو قتل چې عرب راغلي به بادشاہ مغواړي ټول قافله هرقل تبوت دروم بادشاہ هرقل هغه نه تاسو کې چې تاسو کې داسې څوک سړی شته چې هغه د پیغمبر ته په نسب کې د ټولو نه زیات قریبي ابو سفیان وی زیمه ځکه ابو سفیان په نیکونو کې رسول الله سره شریک دی ابو سفیان مخکې کینولو هلکه ته ما سره دلته مخامخ کینه هغه ملګرو ته وی چې کوم نور ور سره ملګری د مکه تاسو هلکه رستو کینې دنه دیو سو تاسو نه کوم کرشتیا جواب راکې خو تاسو چپی که درو وای نو تاسو وای چې درو ابو سفیان مخکې کینولې او تاسو نه د کچرا پیغمبر څنګه دی دغه مشرانو سرته داوه د بادشاہي کړی و انا سب کې څنګه دی او ملګری څنګه دی مالدار خلک د غریبانان دا تاسو ته کړو نو هغه ورته وی چې ټول ملګری ورسره غریبانان دي هرقل وی همیشه پیغمبرانو هم دغه پیغمبرانو سره همیشه غریبانان ملګری ذکر علامہ اقبال وہی زندہ ہے ملت بیضا غربا کی دم سے عمرا نشے دولت میں ہے غافل ہم سے عمرا خانان و نوابان دا دولت تا نوابی پا نشا کی دمنا غافل دی در نیلانو کر لیلان سکی عمرا نشے دولت میں ہے غافل ہم سے زندہ ہے ملت بیضا غربا کی دم سے نو ہرقل اوی چې وهاکذا الانبیاء پیغمبرانو هم دقه سي دي چې هم اتباع الرسل غریبانانو کړي نو کافران دا خبره کوي چې دا غریبانان لري کنه موږ بال استا مجلس کې کینو الله تعالی رسول خبردار دی لري نه کی خبردار دی لري نه کی وکذالک فتننا دارنګ موږ آزمایلی او باز په بازو سره ليقولوا دې لپاره چې وای دا مالدار خلک ليقولوا الاغنياء اذا پرچوي دا مالدار سوي اها اولئ ايا دا فقيران دي من الله عليهم چې الله تعالی احسان کړی په دې باندې من بيننا هغه به لو کان خيرا ما سبقونا اليه کدا غدین کسی نه کې موږ نه بچا سبقت نو کړه مړه دین من نشتا سي ہوتے بوتي ليقولوا دې لپاره چې وای مالدار خلق اها اولئ آیا دا فقیران دي من الله علیهم احسان کړل الله تعالی په دې باندې من بیننا الیس الله آیا نه الله بعالم بالشاکرین اللہ تو شاکرین معلوم دی
فقراء شاکرین دی هغه د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي بالشاکرین باقوالهم وافعالهم وقلوبهم ان الله لا ينظر الى صوركم الله تاسو مخونو او شکلونو تنګوري ولا الى الوانكم چې سپین سپین مخونه مودي ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله تعالی تړت ګوري او اعمال ته تکتور بي لیکن زړه به د ایمان پرانا باندې روخان او منور وي واذا جاءك الذين کله چراشی تا خلق یؤمنون بیااتنا چغه ایمان راړي زمغه پایاتونو بلال صہیب رومی فقل سلام علیکم سلام په چوا آیتنا د مؤمنانو د تعظیم مسله ثابت ده د مؤمن تعظیم بکې د مؤمن تعظیم تبلیغی جماعت ور ډېر خو جماعت ده شپږ نمبرو کې یو نمبر اکرام مسلم ده اکرام مسلم د مسلمان اکرام بکې که مسلمان درنګ تور ده تکتور ده پوله غټه ده شونډې غټې دي ځان په اوچت مګاڼه کېدې شي تانه په ایمان کې لسچند مضبوط او زیات او قوي چرم پچا باندې بدګما یو سړی ته سپخ کاری لیکن په ایمان کې دا غډیر لوی وزن ده وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ هذا فقيران باندې سلام اچوا كتب ربكم على نفسه الله لازم کړه په خپل ناس باندې رحمت تفضلا واحسانا تفضلا واحسانا انه من عمل منكم چاچی عمل کو پتا سو کې دا بدای بجهالتن پنا پوي سرا ثم تاب بیا توبه وستمن بعدي واصلح خپل عمل درست فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات دارنګ موږ په تفصیل سره بیانو آیاتونه د قران مجید ولتستبین او دې د پاره چې سرګند شي لاره د مجرمانو وسبیل المؤمنین دا ذکر نکو اکتفاء بما ذکر کله کله او شی ذکر شنو بل ذکر نکي ولتستبین سبیل المجرمین وسبیل المؤمنین سبیل مؤنث ته نو تستبین ذکر مؤنث صيغه قل هذه سبیلی هذه هذانا هذه سبیلی ولتستبین سبیل المجرمین وسبیل المؤمنین اکبل در راضی کنا سرابیل تقیکم الحر او وسرابیل تقیکم البرد ذکر نشو کمی سڑے دا گرمائی نمبت کئی اخنائی نمبت کئی کنا خدا گرمائی ذکر والیو شو دکا اکثر حلق گرمائی نمری حلقہ ملتان کے دا گرمائی ندمرہ کسان مرشو انڈیا کے دمرہ مرشو خطرناک شے گرمی اگین سڑے یک دم ہارٹ اٹیک لالت امراضی سرابیل تقیکم الحر ورسر بس لگے سرابیل تقیکم البرد اکتفان بما ذکر قلت دویتو آیا انی نوحیتو زمن کڑے شوے ما ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ چیز عبادتکم داغ بوتانو چی تاسوی دا اللہ نما سوا عبادت کوئی اللہ تعالی دا عبادت تا اسنامونا منا کرم قل لا اتبعو احواکم زتا بیدارینکم استاسو دا خواہشاتو چی دا اسنامو عبادت تیوکم او دا غریبانان مسلمانان دا خپل مجلس نلرکم قد ضللتو اذن او کدا سیوی نو زما بیا گمراه ما قد ضللتو اذن ان اتبعتو احواءکم ان اتبعتو احواءکم وما انا من المهتدین بیا بدنی مدنی ہدایت یافتونا قل انی علی بینۃ من ربی زپ دلیل د جانب دربنا وکذبتم به او تاسو دا دلیل نه منئ چې هغه قرآن پاک دی ما عندي نشته د ما په قبر قدرت کې ما هغه عذاب تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق الله بیان حق وهو خير الفاصلين قل لو ان عندي ما تستعجلون به کذا ما په قدرت او زما په طاقت کې هغه عذاب چې تاسو د ما نظر غواړئ لقضي الامر بيني وبينكم بأخو خبر اخلاصوا ما بدر باني عذاب راوستم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب الله سره دي خزانه د غیب
مفاتح د مفتح جمع چشي مفتح خزانه ته وي او مفتح چشي کنجی ته وي کنجی دواړه مفاتح یا د مفتح جمع ده یا د مفتح مفتح خزانه ته وي دغه خزانه د پرانیستو ځای وي راشي خزانچی او پرانی دیو دا غینه مال او دولت وباسي الله سره دی خزانه د غیب د رزق خزانه او د ثواب او د عقاب هغه تمام عظیم نعمتونه یا عذابونه دا الله سره دی لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر الله پی جنی تمام هغه کائنات چې په اوچ دیو که په سمندرونو کې دي سمندر کې دنه د ماشینا د وړوکی مخلوق پر رګونو کې د وینې حرکت هم الله ته معلوم دی یا من یرا مخل بعوض څنګه ده زبردست اشعار دي کنه د امام رازی ته څوک منسوب په یو څوک غزالی ته یا من یرا مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم اليلي الله اکبر یا من یرا اے هغه پروردگارا چې ته وینې کله چې ماشه پستورو تیرو کې وزرو خلی هم تا تماکه نخکاری الله اگده قصیده دا قیمتی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه نپریوزی و پانا دوننا الا يعلمها مگر د خدای په علم کې دا من ورقتن فمحل فاعل كده نپریوزی پانا او دا کلمه دا من دا عموم دا وجنرال شوا چه هر پانا چوی الا يعلمها ولا حبت او نپریوزی و دانا فتیرو دزمکا کی مگر دا اللہ پا علم کدا ولا حبت فی ظلمات الارض الا يعلمها الا يعلمها ولا رطب ولا يابس ندے لنچے اٹھشے الا فی کتاب مبین مگر طول لکلی شوی دی پا لوح محفوظ کی الا فی کتاب مبین مراتنا لوح محفوظ وهو الذي اللہ تعالی غذات یتوفاکم باللیل اللہ تاسو ادکی پشپکی یتوفاکم منا ینیمکم یتوفاکم ینیمکم اللہ تعالی ادکی تاسو پشپکی ویعلمو اللہ تعالی پی جنی ما جرحتم بالنهار ما کسبتم کم کارونه چې تاسو دارا دي کوي ما جرحتم ما کسبتم ثم یبعثکم یا اللہ تعالی تاسو د خوبن راویخ کی یبعثکم یوقظکم یبعثکم منا یوقظکم فیه پد غرض کی بیا راویخ کی اولی لیقضا اجل مسمى دې د پاره چې پوره کړی شي هغه نیټه د ژوند چې کوم مقرره ده ستاله رضی پاتې دي نو الله تعالی دې د خوب را پاسه هغه ستاره دې لګیا دې پوره کیږي ورنه الله تعالی به اوده کې تانه روح قبض کړو لیکن مقصد اجل پوره کول دي ستا سوره دې لا پاتې دي ثم الیه مرجعکم یا الله تعالی ته وستا سرجو ثم ينبئكم بما كنتم تعملون یا به تاسو خبر درکړي هغه کارونه چې تاسو به کولو فی اللیل والنهار درته د شپې د اعمالو وهو القاهر فوق عباده الله تعالی قاهر ده په بندګانو ويرسل علیکم حفظه الله تعالی لګي پتا سبحانه فرشتي کرامن کاتبین در سره دي هغه ستا ذره ذره لیکي وان علیکم لحافظین کراما کاتبین اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وهم ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت هر کله چې راشي یو تاسو ته سبب د مرګ بیماری پریوتی توفته رسولنا زمغه فرشتي ته روح قبض کی وهم لا يفرطون او دای دا اللہ تعالی په حکم کې کوتاهی نه کوي ثم ردوا الى الله بیا بدای رد کړي شي الله تا مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين الله ډیر در حساب کوونکی دی د تمام مخلوقات حساب بنی مرض کې پوره قل
تدیتو آیا من ینجیکم من ظلمات البر والبحر سوکتا اس نجات در کئی دا تیرو دا اوچی او دا سمندرنا کلا پا اوچا پا زنگل کی را گیری او دا زمرو او دا پڑانگانو آوازون آوری یا پا سمندر کی دا غرقیدو پا حالت کی یئی تدعونہو بیاد اللہ نسوال نکوئی تدرعا آجدی سرا وخفیتا او پٹا پٹا او سوائی لئن انجانا من هذه کفدے منتدد مصیبت نجات راکو لنکونن من الشاکرین یوبمگد شکر گزارو بندگانونا قل اللہ ینجیکم اللہ تاست نجات در کی منها ومن کل کرب او دہر مصیبتنا ثم انتم تشرکون بیا دخدے سرا بیا بابا گانو تا نظرون اوڑی شکر دے یارا خدے دا غرقیدون بچ کم دے رہے ہو گڑ با کاکا سیب تا بوزم بچ کڑے چاہے بابا گانو تستا دا گڑانو سے ضرورت ہے دا گڑ اللہ تا نظر کا فقیرانو بانے اخروا دا نظر حکم بالکل دا زکاة پشان دے پلا بے نخوری او یادا دا خیر دے بابا تے بوزا اولیاء اللہ دی لیکن دا خیرات پا نیت چرا خیرات پا کوما او دا غی ثواب با کاکا سے بلیہ الرحمت تبخم لنکونن من اول خود مور اپلار دیات مستحق دی تا تا پتا دا چھ مور اپلار دی ولی جنت تا رسید لی دی چاہی پس خیرات نکے قل اللہ ینجیکم اللہ تا استا نجات در کئی منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون بدل الشکر دا شکر پا دے شرک دی شورو کو قل هو القادر علا یبعث علیکم اللہ قادر دے چولی کی پتا سبحان عذاب من فوقکم دبرنا دربان تندر راولی خدای دے تاسو ہمگا ٹولو ساتے کلا بارانونم دبرنا دم رووری گی جو ٹول خلق پا سیلاب کے غرق شی اللہ پا دے قادر دے یادا چناکار ظالمان بادشاہان دربان مقرر کی من فوقکم کی ظالمان بادشاہانم داخل دی او من تحت ارجلکم یا دربان عذاب راولی دلان دینا ازمکہ کے مخخ کی دربان سیلاب راولی یا دربان زلزلہ راولی من تحت ارجلکم کی ناکارا نوکرانم دی کلا دا غلام دلا سا سڑے مرشی غلام سکندن خپل مولاولی دا سے تحت ارجلکم کی ناکارا خادمان او یلبسکم شیعا یا اللہ تعالیٰ تاسو گڑوڑ کی پا حزبونو کی دا بلا حزبون معذاب دے شیعان مانا ڈلا فرقا مختلفتا ویذیق بعضکم اسا کئی بعض تاسو تا بأس بعض عذاب دا بعضو فقط و قتال کے مختم کی انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقہون وکذب به تکذیب کئی دا قرآن قومو کا ستا قوم یا دا به دمیر عذاب تراجی دے ستا قوم وی عذاب نشتا وهو الحق حالانکہ دا قرآن حق تے یا دا عذاب رات الحق تے قل لستو علیکم بوکیل دنیم تاسبان داروغا انما انا منذر دنیم پا تاسبان داروغا چه خام خوابا پا تصدیق بان تاسو مجبور کوما لکل نبئ مستقر دا ہر خبر دا پارا وقت استقرار دے ہر خبر پا خپل وقت کرا دی وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَلَتْ أُوِنِ غَخَلَقْ يَخُودُونَ چدئی ورننوذی فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا فآرد عنهم ددین مخواروا حتی یخودو فی حدیث غیره ہاں نور خبری چھ دا دنیا کئی بیا خیر دا کددئی پا مجلس کے ناستے دا سی آیت محکم تیر شو کمو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ کیر کی درنا شیطان دا خبرہ یو مجلس کے ناس والتا کی آیاتونو سرا حدیثونو سرا یا دا علماء سرا ٹوکی کی دا علماء سرا چٹوکی کم بنکینے علماء سوک تی دا پیغمبرانو وارثان دی او خلق اگئی سرا ٹوکی پچموزی کئی مکین آگئی مجلس کئی حتی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مکینا
پس تدین چې تا ته نهي او هو لکه خدای همغه منع کړیو یکدم پاسه مع القوم الظالمین وما على الذين يتقون من حسابهم نشته هغه خلق باندې يتقون چې غیریږي عن الجلوس معهم هغه د ناکار خلق سره نه کینی فکم مجلس کې چې قران سره ټوکا د حدیث سره ټوکا د بزرگان دین کرامتونه خلق نه مني د علماو پشان کې ګستاخی کیږي نو دغه کسان چې دا غینه پکې ناستو کې ډډه کوي نه پاغی باندې اس ګناه نشته وما على الذين يتقون نشته د پاغه خلق باندې چې غیریږي عن الجلوس معهم من حساب الخائدين في الآيات کم کسان چې دمغه آیاتونو کې ټول کې مسخره کوي دا غي حساب په متقینو نشته ولكن ذکر ها په یو مجلس کې دې لپاره تناسي چې ورته نصیحت کوم بیا خډيره خلا لعلهم يتقون دا بدمعشانو په مجلس کې چې عالم په دې اراده باندې کینی چې د قران مجید یو دوا آیاتونه ورته ولې ناورم یو حدیث ورته ولې ناورم یا دا ناس ته خو جهاد ده یعنی حکم خدا اعراض ده لیکن یو سره په دې نیت ناشته چې خلکو ته نصیحت وکم دا خو عین جهاد ده وذر الذين اتخذوا تفريد هغه خلق چې غینی ولل دین د اسلام لعبا لوبي ولا هو اسلام غادرم نه غني غادره وغرتهم الحیات الدنیا او پد کو کې ګردول ژوند ای وای اب خدا دنیا دا وذکر به سنسیتو که په قرآن پاک سره خلقو ان تبصل نفس چرته گرفتار نشي او نفس بما کسبت واذو نصیحت ورته کو دا خلق گناهونه کین گناهونه کې بګوره گرفتار شي دل تعالی مقدر ده یا مخافه ان تبصل د دې یری د وجنه چې دای بګوره گرفتار شي بما کسبت ليس لها نبي دغه نفس لرا ده الله نما سوا ولی ولا شفیع وان تعدل كل عدل اگر که فدیه ورکی پورا فدیه التف فدیه به اخلاص دل نشته لا يؤخذ منها دا فدیه به نشي غشته ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا اولئك الذين ابسلوا دا خلق دې چې دای گرفتار شوی دي بما کسبوا لهم شراب من حمیم دای د پاره شرابی د ګرمو بونه وعذاب علیم بما كانوا يكفرون قلت تو انا ادعو آیا موږ وبلو د الله نما سوا ما غبطان لا ينفعنا چې موږ ته نفع نشي راکوله ان دعوناه ولا يضرنا او موږ ته ضرر نشي راکوله ان ترکناه کستا صدا غبطان موږ فریدو موږ ته ضرر هم نشي راکوله ونرد على اعقابنا او موږ به وګورځو په خپل پوندو کافران مشو بیا کومه دا خبره ومنلې بعد اذ هدانا الله استغفرنا چې الله تعالی مونږ تعالی رخولیدا کلذي استهوته الشياطين في الارض څنګه مثال په پشان دا غلي ونیوي چې پیریانو لیونه کړي حیران او د حیرانی کله یو طرف ته منډه او کله بل طرف ته منډه حیران غیر منصرف ته لکه اچانه حیران دا غیر منصرف ته اچان هغه غیر منصرف ته ځکه چې د دې فعلان موږ ویلو کنه فعلان فعلا چی وی ها او چې فعلان تونی منصرف ته حیران او حیرا له اصحاب چې دا ملګری وی بلیل الهدى ائتنا راش موږ مونږ کیو ال تصدر عبد العزيز صاحب د خدای بخیر هغه وروش پکې ناصاف لیونه شو د منبولون نو هغه نه بار غرونه دی ال تلاړو خط طالبان ور پسې ورال کانی پیوشتل لاړو غرونو کې پتن لګي ما خیال له راز درا پس یا پیدا شو جنات ته پچاراشي ستاري کې چې کم پله بوزي حیران له اصحاب دغلی ونی سړی ملګری دی يدعونه الى الهدى الکراشو قل انه الکنا کندو کپرو سری ان هدى الله هو الهدى تخدای هدایت هغه هدایت ته چې پیغمبران هغه د پر را لګلی دي امرنا لنسلم لرب العالمین
مونږ ته امر شوی دی ان اقیموا الصلاة وامرنا بان اقیموا الصلاة واتقوه د خدای نو یریږي والذي الله غذا تله تحشرون هغه ته جمع کېدې شي یوم القیامه وهو الذي الله تعالی غذا خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونو او زمکه بالحق په حق السماوات چونکه جمع مؤنث سالم دا نو حالت نسبیه اکثری ده اول ارض ورته منصوب ده مفرد ده ويوم يقول فکمرت بچ الله فرمایي کن شا اے قیامت موجود شا فیکون کان تعمله خبر نه غواړي قوله الحق وله الملك خاص کر خدای لره بای بادشاہی یوم ينفخ فی الصور کله بچ سور کی پوک والے شي اسرافیل علیہ السلام چې نفخه ثانیو کی سور نه مراد نفخه ثانیه ده پړم باندې نفخه خو ټول فنا شي سلویخ کاله بدا تمام کائنات فنا پراتی وي سلویخ کاله دوباره بیا بل نفخو کی ټول برا جون دي شي ته دین مراد نفخه ثانیه ده ويوم يقول كن فيكون طول براجون دي شي قوله الحق وله الملك خاص کر خدای لره بادشاہی یوم ينفخ في الصور اوس امریکا وې د بادشاہ ورسم اغرض باندې اعلان شي لمن الملك اليوم هم د چا بادشاہی ده سب هم غږ نه کوي الله په خپل فرمایي لله الواحد القهار قسم یارت کہ آن جا دم زند طرفت العین جہاں برہم زند عالم الغیب والشہادہ وهو الحکیم الخبیر وإذ قال ابراہیم لأبیہ کلچ ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم دا ټول بت پرستو تردی چې پلارو تر دا ټول بت پرستی کې مشغولو ابراہیم علیہ السلام هغه ته دعوت ال توحید ورکړي چې د خدای وحدانیت وماني پلاسو جوړ کړو شو بوتانو ته سجدي او عبادتونه مکوي وإذ قال إبراهيم لأبيه دلائل نقلیه دي دا اللہ تعالیٰ پا وحدانیت باندې کله چې وی ابراہیم علیہ السلام خپل پلار آزر تا دا آزر دا ابیه نه بدل لے ابیه اگر که مجرور دے آزر باندې کسره ذکر آنلا چې دا غیر منصرف تے دیکی یو عجمد و بل پکی علمیت تے او لا درم خبرم پکی دا چې هغه وزن فعل لے اصل کې دے اعزر لکا احمد نو وزن فعل پکی لا بلم راغے نو دا غیر منصرف تے او یا چکم دنو عطف بیان دے او یو قرآت کی دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرُ یو قرآتم دے نبی منادا دا بحذف حرف النداء لك يوسف اعرض عن هذا ابراہیم علیہ السلام پلارتوی یا آزرو نو منادا مفرد معرفہ مبنی برزموی آزر دادا غلقب دا نومی تارخ تے نومی اغد تارخ ابراہیم علیہ السلام پل پلارتا دعوت للتوحید ورکی اتتخذ اسناما آیات نسی بوتان چه دا لاسونا خلقو پخپل جوڑ کری دی تاغنی سے غیل رائلا آلہتن معبودان انی اراکا زوین مطالرا وقومکا فی ضلال مبین آزر اصل کی دا بوت نم دے چونکہ دبا دا غی بوت خدمت کولو ندے پا آزر سر مشہور شو قل نمی تارخ تے ابن کثیر دا مجاہد او دا نور مفسرون نا دا خبر نقل کری دا چه دا بوت نم آزرو دبا دا غی شپاورز خدمت کولو ندی وجن خلقو دتا بیا آزروی
خپل نوم تارخ ته. ابراهیم علیہ السلام خپل پلار سره باقاعده بحث کوي، ځکه اول به مور او پلار ته دعوت ورکړي او خپل بیبي او بچی ته به دعوت ورکړي. وانذر عشیرتک الاقربین، اول خپلوانو ته لګیا دې نصیحت وکړه. ابراهیم علیہ السلام پلار ته وی چې یا ابتی لم تعبدو ما لا يسمعو، اغا بوتان چې اورینا او سوینی نا او تانا سرشه نشی د فکوله ولا یغنی عنک شیئا. نړمبه خپل پلار ته مخاطب دی دغه چې قو انفسکم واهلیکم نارا، ځانم بچ کئ او بال بچم بچ کئ. اول با مور او پلار او بیبي او خپل بچو ته دعوت او تبلیغ کې کور چې د سم شنو بیا بار پروا مکوه، او چې نه کور دی ورانی نو کبار تبلیغ کې کور تراشنو کور به راسه بل جګړي. پیغمبر علیہ السلام بچ کور تراغه بیبي خدیجه به تسلی ورکوله. بیبي او مور او پلار چې د سړی سره موافقینو کبارغه خلک څومره مخالفت کوي نو چې کور تراشنو هغه تسلی ورکوي چې خیر دی مخه پکېږه. دغه سي په دعوت ال الله کې خلکو ته تکلیفونه رسیږي. ناول قو انفسکم واهلیکم نارا، او دارنګ وانذر عشیرتک الاقربین، نصیحت اول واجب اقارب ته ده. اتتخذ اصناما آلهه انی اراکا زوینمتا وقومک و قوم ستا فی ضلال مبین، هغه گمراهی ظاهره کې چې تاسو د بوتانو نه مرادونه غواړئ. وکذالک او دغه رنګي کما رأیناه